د قسم کفاره. اوس د قسم کفاره داسې ده، مثلا یو څوک دا قسم وکي چې زما دې په الله قسم وي زه به سار دا کار کوم، یا زما دې په الله قسم وي زه به سار روانېږم، لیکن دی نه سار روان سو او نه هغه کار وکي، نو قسم ور باندې واوښتی، لوړه ور باندې واوښتله، اوس به د قسم کفاره ادا کوي. د قسم کفاره داسې ده، دی به 10 مسکینانو ته سار و ماښام ډوډۍ ورکوي، مړی به یعنی غرمه او ماښام به دی 10 مسکینان مړی، او یا به 10 مسکینانو ته درمیانه کپړې ورکوي، او یا به 10 مسکینانو ته فطرانه پیسې ورکوي، لکه څنګه چې سرسایه څوک باسي، که هغه 200 روپۍ که 2500 روپۍ، نو 10 مسکینانو ته به نغدي روپۍ 200 ورکوي. او که چیرې دا سړی مسکین و دا قسم سور باندې اوښتی ده، مسکین و غریب و، نه 10 مسکینان مړولی سوی، نه 10 مسکینانو ته جوړې کپړې ورکولی سوی، او نه 10 مسکینانو ته د نغدي روپۍ ورکولی سوی، فطرانه نه سوی ورکولی، ولې دی خپله مسکین و، نو بیا به 3 روزې متصل پرله پسې به 3 روزې نیسي، په مابینځ کې به روزه نه پرېږدي، 3 روزې به متصل نیسي. نو یې زما عزتمند ورونو، داسې اکثره خلک د په هر شي باندې قسمونه کوي، زما دې په الله قسم وي، زما دې په خدای قسم وي، دا قسمونه کوي. نو قسمونه مه کوئ. که چیرې تا قسم وکئ لوړه در باندې واوښتله، نو بیا به دغسې ما کوم بیان درته وکئ، 10 مسکینان به مړی، یا به 10 مسکینانو ته درمیانه جوړې، یا به 10 مسکینانو ته نغدي روپۍ ورکوي، یا به 3 روزې نیسي.